زمونږ عام خلکو کې بعضې داسې خبرې مشهور دي چې هغه ټیک نه دي، هغې حوالې سره به انشاءالله څه نه څه بحث کوو. یو مسله دغه ده چې بعضې حضرات دا وایي چې د ښځې دپاره اعتکاف مسجد کې راغلی، اور دا وایي چې د ښځې هم پکار دی چې اعتکاف مسجد کې کولی، مسجد نه علاوه کور کې د ښځې اعتکاف ټیک نه دی. هم اندغه قول د امام شافعي رحم الله اور امام مالک رحم الله هم دی. اور زمونږ دی وخت کې جدید کم لیبرل حضرات دي اور د مسلمانانو منځ کې فحاشي خوښول غواړي چې دا مسلمانانو کې عیاشي پیدا شي، هغه هم دغه کول کوي. اگر چې زمونږ ائمه کرامو کړي خو هغې سره دلایل دي. خو اوس نن سبا زمانه کې بدقسمتي سره یو ډاکټر دی د اسلام د شد بد نه دی خبر، هغه خپله رای پیش کوي. نو دې دلیل دا پیش کوي، بخاری شریف کې یو روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتکاف ته کله کېناستو، نه حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ته اجازه طلب کړو چې زه هم غواړم چې اعتکاف کې کېنم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اجازه ورکړو. یوه خیمه رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره لګېدلې وه، بله خیمه حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د پاره ولګوله. چې کله حضرت زینب رضی الله تعالی عنها ته وکتلو چې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها هم اعتکاف ته ناسته ده، حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ته ویلو چې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړه زه هم اعتکاف ته کېناستل غواړم. هغې اجازت راواخیستو، حضرت زینب رضی الله تعالی عنها هم خیمه ولګوله. حضرت زینب بنت جهش رضی الله تعالی عنها چې کله دا وکتلې چې دوه خیمې لګېدلې دي، هغې ورسره هم خیمه ولګوله. روایت کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله سحر مونځ وکړو، تپوس یې وکړو چې دا څه دي؟ نه چا ورته ویلو چې د یوه خیمه د ستا ده، بله د حضرت عایشه، بله د حضرت زینب، بله د حضرت حفصه رضی الله تعالی عنهن دغو دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا ویلو چې آیا تاسو دې کې نیکي ګڼئ؟ البر یریدنا بهذا، تاسو دا نیت خیال چې دې سره موږ ته ثواب میلاو شي. فقوزا، او ټولې خیمې یې ولوړولې، ټولې خیمې لرې کړې، خپله خیمې لرې کړه، اعتکاف یې مات کو، او د ازواج مطهراتو هغه خیمې لرې کړې. او بیا روایت کې راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه اعتکاف بیا شوال کې وکړو قضایي. اوس دا حضرات وایي چې دې حدیث کې ګوره دا راغلي چې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اجازت طلب کړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړی. موږ ورته د تاسو لپاره دلیل دی، د موږ لپاره دلیل دی. بیا پکې دا راغلي چې یو بل روایت کې دا راغلي فامر بخبائه، چې حکم یې ورته وکړو چې د خیمې لرې کړي، فقوز، او ټولې خیمې لرې کړی شي. نه چې د خیمې لرې کړی شوې، دې مطلب دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې خفه و چې ازواج مطهرات مسجد کې ناستې وي. دینه معلومه ده چې ښځو دپاره اعتکاف کور کې راغلی دی. او که موږ دې ته وګورو د نرینه او زنانه اعمالو کې ډېر فرق دی. نر سړی امامت کوي شي، زنانه امامت نشي کوي. نر سړی خلیفه جوړېدی شي، زنانه خلیفه نشي جوړېدی. نر سړی ټولې دېرش روژې به نیسي، اور زنانه دپاره مینسز دوران کې روژې معاف دي، روژې به نه نیسي، بعد کې بې کثیره ګرځي. نر سړی دپاره حج کې احکام بدل دي، زنانه ته بدل دي. نر سړی به احرام تړي، ښځې دپاره احرام نشته دی. اور نر سړی دپاره اول درو طوافو کې رمل دی، څلور طوافو کې، او که درو طوافو کې د امام حسین کې نشته. او زنانه ته رمل اجازت نشته. نر سړی چې کله رمل کوي نه دا صدر به د اوږې نه روبسي، د اوږه به ښکاره کړي، او زنانه ته دا حکم نشته. بیا ښځې سره آزار تړلی دي، کله نفاس، کله منسس. مونځ طریقې بدله ده، ښځې دپاره پردې کې مونځ راغلی دی. نه چې کله دې ټولو احکاماتو کې الله رب العزت د زنانه او د نرینهو منځ کې احکاماتو کې فرق راوستی، نه دلته هم اعتکاف اعتبار سره هم فرق دی چې زنانه په مسجد کې اعتکاف نه کوي، زنانه دپاره اعتکاف د کور کې راغلی دی.
دیو جنا ټول علماء دا لیکلي دي چې ښځه به اعتکاف کوي د خپل کور مسجد کې. زموږ بدقسمتي سره نن کورونو کې مساجد نشته. مخکې زړو خلکو به دا کار کولو چې مسجد کې به کور کې به یو ځای مختص کو چې دا د کور مسجد دی، زنانو به هلته مونځ کولو. نه چې کم کور کې زنانو دپاره یو مسجد جوړ کړی شوی دی چې هلته دې مونځونه کوي، دا زنانه به اعتکاف هم هلته کوي. اور که بیا کور کې داسې ځای نشته، نه اعتکاف نه مخکې یو ځای به متعین کړي چې زه به دلته اعتکاف کوم، نه هغه ځای کې به اعتکاف ته کېږي. زنانه دپاره بار اعتکاف اجازت نشته دی. اور که بالفرض و محال مونږ دا وګڼو چې نه مسجد کې شته، نه حرمینو شریفینو کې مسجد نبوي کې او مسجد حرم کې چې کم کېږي بس دا کافي دی، دې نه علاوه بل یو ځای کې جایز نه دی. اور یو بل روایت کې حضرت ابن عباس رضی الله عنه روایت دی چې الله په نس باندې مبغوث ترین شیز بدعت دی. ان ابغض الى الله البدع، چې د بدعت د الله رب العزت په نس باندې بدترین شیز دی. او بیا فرمایي و ان من البدع، چې بدعت نه دا هم دی الاعتکاف المساجد التي في الدور، چې هغه مسجد کې د اعتکاف وشي چې کم کور کې دی. نه دا حضرت دې حدیث نه هم استدلال کوي چې ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې کم اعتکاف د کور مسجد کې وشي دا بدعت دی اور دا الله پاک ته مبغوث ترین شیز دی. دیو چې نه ښځې ته پکار دی چې دا د اعتکاف مسجد کې کی. مونږ ورته چې د ابن عباس رضی الله عنه کوم روایت راغلی دا د نرینه‌و په باره کې راغلی چې نرینه سړی کور کې اعتکاف کوي، د دې اعتکاف نه کېږي، دا بدعت دی. دیو چې نه که نر سړی اعتکاف ته کور کې کېناستو، صرف یو امام دی د مالکی رحمه الله، د امام مالک رحمه الله مسلک والا، هغه دا وایي چې جایز، خو غنه علاوه جمهور علما دا وایي چې نر سړی اعتکاف کور کې نه کېږي. ما د دو ورځې یو ملګري مخکې فون وکړو، وایي دلته یو سړی د کور کې اعتکاف ته ناست دی، ملخه ښکلې بستره در غونډه کړي اور ښه مزې چرچې د کې دې سړو اړو اعتکاف شوی نه دی. نر سړی کور کې اعتکاف ته ناست، نر سړی دپاره اعتکاف زیاده مسجد دی، دا به مسجد کې اعتکاف کوي، اور زنانه دپاره کور دی. زما په دې خبره تاسو پوه شئ. اعتکاف سنت موقته علی الکفایه دی اور موږ فرض دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ابو داود شریف روایت دی، ولا تمنعوا نساءکم من المساجد، چې تاسو ښځې د مسجدونو نه مه ایسره وئ. او بیا ورسره مخکې فرمایي بیوتهن خیر لهن، دو دپاره کور بهتر دی چې دوی کور کې مونځ کوي. مونځ باندې څو منټه لګي؟ 10 منټه، زیات نه زیات 20 منټه کا، زیات نه زیات نیمه غنټه کا. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانه دپاره 10 منټه نیمه غنټه جمعات کې خوښه کړي نه چې دا د جمعات ته راشي، نو بیا د 10 ورځې به څنګه خوښوي چې ښځه جمعات کې پرته وي. نه دې وجې نه ډېر زیات احتیاط کول پکار دي. جدید محققین رغلی دي، یو دوه کتابونه به ویلي، هغه د اردو ترجمې به کتلي، اردو ترجمې د احادیث او د قرآن وکړي، هغه به ځانه مجتهد جوړ کړي. او بیا یو روایت کې راغلی ام حمید السعدی رضی الله تعالی عنها یو زنانه ده، صحابیه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم تراله ورته یا رسول الله زه دا غواړم چې مسجد نبوي کې تا پسې مونځ وکړم. ګوره مطالبه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کوي، او دا ورته وایي چې زه تا پسې مسجد کې مونځ کول غواړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیلو چې ستا د کمرې کې یو تیاری ګوډ کې مونځ کول افضل دی د دې نه چې ته د کمرې کولاو کمرې کې وکې، اور کمرې کې د مونځ بهتر دی د دې نه چې صحن کې مونځ وکې، اور صحن کې مونځ کول د بهتر دی چې مسجد خپل محلي مسجد کې مونځ وکې، او خپل مسجد محلي مسجد کې مونځ افضل دی د دې نه چې ما پسې مسجد نبوي کې وکې. په دې خبره باندې پوه شو. او بیا روایت کې راغلی چې ام حمید السعدی رضی الله تعالی عنها دا کار وکړو چې غنه پسې د خپل کور کې یو کمره کې چې کم ټول نه تیاری ولا ځای و، کم ځای کې ټول نه زیاته تیاره وه، هغه ځای کې به مونځونه کولو، بار به مونځ هم نه کولو. او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې خبره ده. بیوتهن خیر لهن، چې ښځې دپاره کور کې مونځ کول دا افضل دی د دې نه چې دا جومات کې وکړي. کله مونځ فرض دی، مونځ یې منې کړي نه، اعتکاف خو بیا ډېر لوی، اعتکاف خو ډېر بعد کې عمل دی. داسې نور ډېر هم روایتونه معلومیږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپل زمانه کې زنانه د مسجد نبوي ته راتلو نه بند کړي.
او بیا ورته دا فرمایلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې زنانه تلې مسجد ته غا زمانه ډیره مقدسه زمانه وا پاکه زمانه وا اوس منافقین ډیر شو شرپسند او فتنهګر خلک ډیر دي دیو جن تاسو کور کې مسکوي حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کاش رسول الله صلی الله علیه وسلم او ژوندې وي د فساد زمانه کې حالانکه حضرت عمر رضی الله عنه حضرت عائشہ نه صحابه کرام موجود دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ضرور د خزي منی کولې د دینه چې د مسجد ته راشي امام شافعی مولا مسلک داو چې د زنانه په مسجد ته راځي اور حضرت امام ابو حنیفه مولا مسلک داو چې زنانه به کور کې موز کوي او کبه ډیره زیاته مجبور شي کمی بوډۍ خزي دي د راځي چې چا شهوت ختم شي امام شافعی مولا یوزل مسجد ته راتلو نو یو کوڅه کې شاته روان دي مخ کې یو بوډا او یو بوډۍ روانه ده اوس د بوډا سره چې څنګه دی بوډۍ ته نږدې شو एकदम ورته لاس واچولو چیړي ور سره وکړو دی بوډا سړی حضرت امام شافعی مولا ونه کتل خو امام شافعی مولا دا ټوله غویما وکتله لغه د بدی و ډیره مشهوره جمله و فرمایله چې کل ساقطه لقیطه हर गिरी पड़ी चीज के लिए कोई उठाने वाला होता है चिल्ला रहा किसे प्रति सूख पिरी हुई चतई अगर द बात बिया हम दा कॉलो को चीज ना द कोर की मुस्की बार दने की और दे विरु चिकल बुडागानो दाल दिसवाना न सकीला दा ندیو چې نه خزې د پر موز هم کور کې راغلي دي اور اعتکاف هم کور کې راغلي دي البته زمون کوم عمرې ته خلک لاړ شي یا مسجد نبوي ته حرمینو شریفینو سفر باندې چونګې الدا کې حرمینو مکی مکرمه کې زموږه مجبوری د الدا د پرده نه کې بیا هم عرب دا کوشش کوي الدا کې کم انتظامیه ده زنانو ته ورسته ځای جوړ کی چې تاسو موز دلته کوي اور مسجد نبوي کې الحمدلله پورا پرده یو سیستم دی ندیو جنال د کې بیا گنجائش تا دي خو دین علاوه نور زینو کې دنه دی کول پکار فساد زمانہ ده تا زنانه اعتکاف تا کین اور یو طرف ته زنانه نصیبل د نرنینا نست پته نشته نه دي د درې چوکیداران ودرې نو دینه بس جوړي دیو جن د جدید حالاتو کې اوس موجوده دور کې د کم ډاکټران را پسیدلې دي چې نه خزبه مسجد کې اعتکاف کوي دا سه غب شپ دي او قران کې الله پاک فرمایي ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد وانتم نرسی غدا تاسو نرینا اعتکاف کوي په مساجدو کې او چې کم خلک دا وي چې زنانه ته هم اعتکاف پکار دی په مسجد کې د بد قسمت خلک دي د ټول عمر کې چرته اعتکاف نه دی کړی نه مسجد کې ناسي نه کور کې ناسي هم اندغه رنګي زنانه دي نه کور کې اعتکاف کوي نه مسجد کې اعتکاف کوي خلک دی خیر نه محروم کړي دي خلکو ذهن کې اشکالات پیدا کول دیو جن زما مسلمانانو ما ته ډیر تفصیلی بحث وکړو چې خزې د پر اعتکاف راغله کور او نر سره به اعتکاف کوي مسجد کې کنر سړی کور کې اعتکاف وکونه کیږي که زنانه مسجد کې اعتکاف وکړي زنانه اعتکاف نه کوي په دې خبره باندې تاسو پوه شئ